بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دیو کې زمونږ سره یو درون میلمه موجود دی، قاری حذیفه صاحب چې هغه د KPK مشهور عالم دین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا امیر حسین بادشاہ صاحب حفظه الله صاحبزاده دی. پښتو کې چې کوم خلک قرآن کریم ترجمه اوري هغه په دې پوه دي او دا پیژني چې امیر حسین بادشاہ صاحب څومره درون عالم دی او څنګه قرآن کریم خدمت کوي. نو دا قرآنی څنګه چې په تفسیر باندې مشهور ده، دا شان د قرآن کریم تجوید او داغه د الفاظ او خدمت دا الله تعالی دې په ایسه کې راوسته دی. قاری حذیفه صاحب کراچی دا اول ځل راغله دی. دیو یا خپل کلی کې یا ډایرکټ سعودي عرب ته زی راځي. ډېر مدینه واستي فاضل دی، ال د کلیه لغه کړي دا اور ماشاءالله قرات ال د کړي دي اور آنلاین د تجوید او قرات پڑھاوي کې دې شډیر قاریان علما اهل علم هغه د دې ناشنای. کراچی د دیو د علي عبد السلام معاویه قاری صاحب چې عرب بابو باندې مشهور دی او زمونږ د تور غر دی ماشاءالله. داغه په دعوت باندې دو کراچی ته راغلیو اور بیا قاری سلیمان صاحب زمونږ د پټل پاړې مشهور شخصیت دی اور سبحانیه مسجد کې داغه مدیر تعلیم دی. داغه په وساتت سره دیو بیا نن تشریف راوړو. الله تبارک وتعالى دې له جزای خیر ورکړي. اوس په قاری صاحب بغیر څه انتظار او تکلف نه تلاوت شروع کی. تاسو به تلاوت واورئ، تاسو اندازو لګي چې دا څومره لوی قاری دی. قرآن کریم الله تعالی عظیم کتاب دی، د پیغمبر ژوندۍ معجزه ده او دا د لفظ او معنی دواړو نوم دی. یو خدا سے قاریانی چې قرات او ورزی او هغه تفسیر نه واقفي په معنا باندې نه پوهیږي او کم خلک چې په معنا پوهیږي هغه قرآن صحیح نه وایي. ماشاءالله دې تفسیر معنیوم پوه دي اور په معنا معنیوم پوه دي اور تجوید او قرات علم علوم الله ورکړل دا ډېر کم جمع کیږي. په دې تلاوت کې به اثروم ډېر زیات دي. اوس په ان شاء الله دې تلاوت شروع کی، بیا به موږ دیونه د دې په حواله سره مختصر سوال او جواب کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون.
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كالمهل
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. माशाअल्लाह ग्रानों का तुमको तासो कारी से तिलावत वावरी दा अल्लाह ताला दे दियो पे इल्म व अमल की उम्र के बरकत वाच उस पर दिन अव्वल तपोस दा कोमा आम तौर माने पाकिस्तान की कारी तिलावत ख़त्मी बाखिर की हुई सदक़ल्लाहुल अज़ीम और दीदा से रिवाज जोड़ शुए दे सुख दावन हुई नो बद अखकारी की और दस लाजिम मलजुम खड़े रहे तो कारी से अपना अवल दा तपोस को चे 10 ज़्यादा तासो रिमन फरीद अंदाज में तिलावत ख़त्म का और सदक़ल्लाहुल अज़ीम हो नवी पदी माने तासो लगा रनावा चोए सामिईन वाव जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम दा यौ दासी जुमला दा چې د پیغمبر نه دې ثبوت نشته کسو کې عادتن وای اسه عبادت نه غني نو ثواب نیت پکې نه کوي او نه په ثواب ملاويږي نو بیا پکې د بدعت اطلاق قرباني نه کیږي د علماو د قول مطابق او کچرته دی وای چې نه دا د سرویل پکار دی لازمی دی دا د ثواب په نیت مونږ وایو دا پکار د چوي لشي نو بیا دا به دلیل خبره ده د ته بدعت وای ځکه هر قول او فعل چې د پیغمبر نه ثابت نه واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ما شاء الله قاری صاحب چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے ام سبق ویلے رہے اور دیو والد صاحب شیخ القرآن والحدیث سے اور شپارس قرآن بیانی بدعات و معنی رد کی نور نورانیت پر سنت کے دے نبی علیہ السلام پہ اتباع کے دے دین دے اتباع نم دے دام تاسو تاسو په علم کې اضافه وشوه یو نوې خبره تاسو واورېده ډېر خلک داسې زموږ پاکستان کې چې حج عمرې ته لاړ شي
نو ډیر ځله په حرم کې زمانہ پنجابیانو او پښتنو تپوس کړی دی. یو پنجابی ماته وی یار مولوی صاحب ایک بات بتاؤ. میں سنگا اس سین میں قرآن پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے نا یہ ہمارے پاکستان میں امام اس طرح کیوں نہیں پڑھتے ہیں. دا حرم دا سین چکم دے دا مطاب اور بدی کی دا امامان چ قرآن وی سنگ خون کی کہ پاکستان کی دا امامان دا سے قرآن ولی نه وی. دینه معلومی کی چې هر مسلمان په زړه کې دا خواهشي چې خيسته قرآن زه واورم. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې اکثر جماعتونو امامان چې کمی هغه قرآن داسې وی چې سړی زړه ډک شي ته نه لګي او بعضې داسې دومره ښایسته وي سړی وي چې زه پسې ولاړ وی. نو دیو چې قاري صاحب نه زه دا درخواست کوم چې هغو امامانو له قاریانو له څه پیغام ورکوي ځکه پنجابیان یې پنجابۍ کوي پښتانه زاړه امامان چې دي هغه داسې وي چې الحفیظ والامان. کوټې ته موږ تللو یو ځای کې موږ لمونځ وکړو نو زما چې کوم ملګری میزبان ما هغه ته کتل هغه ما ته کتل موږ څه وکړو هغه ما ته استاد جي دا خو پکې لا ښه دی وي که دا نور واورېده نو غوږونه به ونه سي داسې پته نه لګي چې قرآن وایي که څه وایي لکه که نه. نو تاسو هغو له څه پیغام ورکوئ تاسو هغو ته خپله خبره وکړئ کیدای شي څوک پې عمل وکړي. موږ د چا تنقیس نه کوو او نه چا ته بد ویو خو یو توجه دلاو چې توجه پیدا شي نو انشاءالله خپل اصلاح به وکړي او صحیح قرآن وی ډېر لازمي دي. بعضې حروف داسې چې په هغې کې هغې باندې په هغې کې فرق الفرض دي کني موږ پاسېدېږي. که تاسو قرآن په ترجمه پیدلی او دا قرآن خو اورېدلی څنګه به تاسو حلاوت محسوس کړی. لیکن افسوس خبره چې قرآن له وخت موږ نه ورکوو. جزاكم الله خيرا. القرآن الكريم يو آيات دي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هر امانت کاغ خپل اهل ته ملاو شو نو بیا به داسې قسمه نقصانات مونږ نه په دین کې ناراضي. د امامت حقدار هغه څوک دی چې هغه کې د امامت صفات موجود وي. زمونږه په عام لیول کې چې وګورو نو هر کار مو خپل اهل تسپارلې علاوه د قرآن نه بلکې تش الفاظ د قرآن نه یادو. شیخ صاحب ناز ته کله کله مونږ ته مدرسې ته یو امی سړی راشي وي د یو مسلې ته پوس کوم ما خو دغلته یو بابا نه هم کو یو ګوت کولو یو غراله چې مسله داسې ده وي ما یې زبر تاسو نم ته پوس کوم ما ولې بس بابا د رسولي باغی عمل وکړه. مونږ بیماران شو ډاکټر لزو مونږ چرته داسې نه دي کړی چې زمیدار لو وایو چې اوستن را لو په هر یو مرحله د دنیا کې مونږ اهل فن پس منډه وو. یو قرآن دی چې چار اواغست وای استاد دی چې څوک تغیر چا به رکینا استلای شاګردان شو نو د سره د ظلم او زیاتې شروع ده. ډرایور سره چې ډرایوري تعلیم نه یې څوک سره گاډي کې نه کینی او مولا او عالم په محراب کې قرآن غلط وای او په سونو خلک ورپسې ولاړی. دا غي غټه وجه دا چې زمون په ملک د صحیح قرآن رواج نشته. دغه علما دي چې عربو تلار شي نو ما ته ډېر معلوم دي چې موږ سره هغه زنرینګونه کوي وای ما ته ټیمو باسه چې لګرا سره دا سورتونه ټیکنو دا قرآن سودی کې صرف قرآن التنوکری د پیسو لپاره بیا موږ قرآن ټیکو د امامتۍ لپاره ځکه بیا ته بیا شرمېږي هغه ځای کې په دای باندې بیا جمعه تم څوک نه صفا کوي دا د قرآن هزار والی کنه نو که چرتا د الله د پاره از د کول خدا مسائل باندې پیښې ده دا اوله پونای د زمونږ نه پاتې د موږ دانو وایو چې ګني بس الفاظ دي الفاظ اوله پونای دا د الفاظو مثال دا سره ک بنیاد دې مضبوط کو رستو آباده کیږي سوچتا آباده وته کې دا ست علم تفسیر یو لوی موضوع د قرآن علم د تدبر د قرآن کریم د استنباط د مسائل هغه خو بحر لا ساحل له ده
دا خو یو مختصر علم دی خو موږ د دین اول غافل یو او دا تجوید یو داسې علم دی د الله په فضل او کرم سره چې صرف د دې په الفاظ او د قران اثر نشته بلکې تب بیا د احادیث او عبارت هم ټیکوي تب د شرع جامع او د هدایت النحو عبارتونه غلط نه وي تب په درس کې د تفسیر عبارت هم صحیح وي تک عربی عبارت ته محتاج شنو هغه هم صحیح وي عربو سره تکلم کې عام عربی کې تکلم کې دې د اصل کې د تجوید ته ویل کېږي تقویم اللسان چې جبه نیغه شو بیا هر لفظ خپل ځای ادا کیږي کاغذ د هر کتاب وي نو دې طرف ته سوچ او فکر نشتا الله دې اول علماء سوچ فکر پیدا کی بیا چې رستو ور پسې سو کولاړ دي نو الله دې اې دا سوچ او فکر پیدا کی چې حساب کتاب ور سره کې جهاتان نماز کې سویلی آیا د دې معنا به موږ ته په قاموس کې ملاو شي کنه کني بیا ورته شیخ صاحب یو بل قاموس جوړول غواړي او که ته امام درې غلطیو خو لازال دښمنی ګوري هغه به دومره وسکی خبکیږي ویزه خو صحیح وي مو وي او قاری صاحب ډیره مهرباني جزاکم الله خیرا سازو تشریف راوړی موږ ډیر خوشاله شو او قاری سليمان صاحب ډیره مهرباني قاری عبدالسلام معاویه صاحب ډیره مهرباني جزاکم الله خیرا ان شاء الله آئنده به ملاقات کیږي اور بیا هم دا ځای کیږو الله دې زموږ اساس ټولو د ناس قبول کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته